تعالی باندې د کفر فتوا لګوي نو دغه سړی هېڅ کله هم د جوماتونو جوړولو سړي ته نجات نه میلویږي. همدارنګې مخکې تحزیزات یې ذکر کړو، تقریبا 15 تحزیزات یې ذکر کړو او هغو کې هم همدا خبرې ذکر وې چې یاره د کومې خبرې چې تاسو د دغو کافرو سره جنګ نه کوو، نه بلکې دوی سره جنګ کوو، الله تعالی نه وویرېږو، الله تعالی کلمې اوچتولو کوشش کوو، نو تاسو همیشه دپاره به غالب وو. ما کان للمشرکین او نه دی مناسب مشرکینو دپاره څه ان یعمروا مساجد الله چې دوی جوړ کړي جوماتونه یکفرونه د الله تعالی شاهدین علی انفسهم او ګوی کړي په خپل ځانونو باندې د کفر، اولئک حبطت اعمالهم نو دا چې خلک دي چې برباد دي د دوی هغه عملونه، وفي النار هم خالدون همیشه به دوی په اور کې به وي. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر یقینا د جوماتونو ابدول یا د الله تعالی کورونو ابدل د هغه څوک کوي چې هغوی ایمان وړي په الله تعالی ورځې آخرت باندې پابندي د منځه کوي، زکات ورکوي. بل دا چې ولم یخشا الا الله نه ویرېږي مګر د الله تعالی نه، فعسا اولئک نو قریبه دا خلک چې دي ان یکونو من المهتدین چې وي به دا د هدایت یافتو نه هدایت موندونکي. به دا څو شرایط د پاسه انما یعمر مساجد الله یې ذکر کړو چې مسجدونه څوک ابدوي جوړوي نو هغه به دا شونې خلک وي لکه مخکې ایتونو کې تېر شوي وو چې دغه خلک کوم د مشرکین څه وو دوی د مکې طواف وغیره کوي خو دې سره دوی ته نجات میلویږي نه اگر که غذا به نه رسي او بېله خبره څو وجې غځې کې ذکر وي. نو مسجدونه هم هغو خلکو ته پر اختیار وي چې چا سره ایمان وي. بل دا چې اجعلتم سقایة الحاج و عمارة المسجد الحرام بل دا چې دا حاجیانو ته اوبه ورکوي نو دې سره هم چا ذهن کې ورځي چې یاره دا د حاجیانو خدمت کوي نو لحاظه دغو سره جنګ کول صحیح نه دي. ولې چې حاجیانو خدمت کوي ورځ نه راشي نو دې له جوابدار چې دا د مؤمنانو په شانتې عمل نه دی، د دوی کوم عمل دی. عمل لپاره شرط د ایمان دی، لکه دې زمانې کې علما ذکر کوي خصوصا هغه خلک چې بې ایمانه خلک وي د خیر او ښېګړې کارونه کوي لکه انجیوګانې وغیره شولې نو دوی دپاره الله تعالی د کوم دوی عمل کې د الله تعالی په نسبت هېڅ قبول نه دی. نو همدارنګې دا چې عمل لپاره ایمان شرط دی. اجعلتم سقایة الحاج آیا تاسو ګرځوو دغه اوبه څکول حاجیانو ته و عمارة المسجد الحرام همدارنګې ابدول د مسجد حرام کمن آمنه آیت موازنه کوي چې آیا دا په شان د هغه چوي چې هغوی ایمان وړي په الله تعالی ورځې آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله مجاهده کې د الله تعالی په لاره کې لا یستوون عند الله نو د هېڅ کلام د الله تعالی په نیز باندې نه دي برابر. الله لا یهدي القوم الظالمین الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله بشارت ذکر کوي صحابه کرامو دپاره چې هغه خلک ایمان نه وړی دی او هجرت یې کړی جهاد یې کړی د الله تعالی په لارې کې په خپلو مالونو سره او په خپلو ځانونو سره نو دوی دپاره لوی درجې دي په الله تعالی په نیز باندې اولئک هم الفائزون بس دا خلک کامیاب دي. بس کوم صفات دا چوکې راوشو دا کامیاب دي. سورې بقره اول کې 15 صفات ذکر کوي او آخره کې بیا د کامیابي غونډې باندې کېنوي چې اولئک هم المفلحون. یبشرهم ربهم برحمت منه زره ورکوي دوی ته الله تعالی په خپل رحمت طرف نه او همدارنګې د رحمت زره ورکوي د رضامندۍ د خپل طرف نه وجنات لهم فیها نعیم المقیم او دوی دپاره جنتونه وي چې دې کې نعمتونه همیشه وله وي خالدین فیها ابدا همیشه وي دوی په دې کې ان الله عنده یقینا چې کوم څه الله تعالی څخه دی نو دا اجر لوی دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم کفار نه د قطع تعلق ذکر کړي چې کافرو سره به تعلق نه ساتي. بله خبره چې علما بیا ذکر کړي چې دنیوي د کوم اعتبار دی مطلب لین دین تجارت چلولی شي خو نور دیني تعلقات به هېڅ کله هم نه جوړوي. او بل دا چې مسلمانانو باندې ترجیح نه ورکړي لکه دې زمانې کې ډېر خلک یي چې یاره شیعو سره دوستي کول چې دا مسلمان نه بهتر دی ولې وي یاره دوکه نه کوي ټیک دوکه نه کوي تا ته وګړې کې ځار درکړي. دین اعتبار سره شیعه خلک کافر خلک مرتد خلک چې هغه ډېر سخت دي او خپل دین باندې کلک دي هېڅ کله هم تا د خپل دین کې هغو نرمي یا د خپل دین کوم ذلیلوالی دی یا خپل دین سپکوالی دی تا ته در نه کړي. یا ایها الذین آمنوا او خلکو چې ایمان نه وړی دی لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء منسو تاسو خپل پلاران او خپل وروڼه اولیاء په دوستي سره ان استحبوا الکفر علی الایمان که چیرې دوی خوښه ګڼي ایمان په کفر باندې
ومن یتوله منکم او چون چې دوستي وکړه د دوی سره د تاسو نه نو فاولئک هم الظالمون بس دا خلک بیا ظالمان دي. قل ان کان اباؤکم ته ورته کوي اگر کوي د تاسو سره دغه پلران او دارنګې ابناءکم زمان و اخوانکم او ورونه او ازواجکم بیبیانې و عشیرتکم او همدارنګې د تاسو سره ټبر یعنې خپلوال او اعمالو او عملونه اقترفتموها چې تاسو ګټلي په خپلو لاسونو سره و تجارتون او همدارنګې تجارت تخشونه تاسو ویرېږو کساده د دې خرابېدلو نه و مساکنو ترضونها او کورونه چې کوم کې تاسو وسیږو احب الیکم من الله د مکه والفاظ ذکر کو آیا د ټول تاسو ته بهتر دي او غوره دي د الله تعالی نه او د هغه پیغمبر نه و جهاد فی سبیل الله او همدارنګې جهاد د الله تعالی لارې نه فتربصوا نو د ستاسو بیا انتظار کو تر دې پس راشي الله تعالی په خپل حکم سره مطلب غضب د الله تعالی والا والله لا یهدي القوم الفاسقین الله تعالی هدایت نه کوي قوم فاسقانو